که ته په پاټۍ کې د غلطو خلقو یې که ته په حجره کې د غلطو خلقو کښېنې نو بیا هم ستا دا قرآن به ستا نه داسې هیر شي لکه زما د هغې حفیظ صاحب نه چې هیر شي ته به خپله سوسایټي صحیح ساتې وی سوسایټي وي دا ښه سړی به ما ته څنګه پته لګي وی نمبر 1 صفت درته واما دا به یادو به وی چې ښه سړي نښه به صحیح اذا رؤوا ذکر الله جن کے دیکھنے سے تمہیں خدا یاد آ جائے دا زمونږ په سوات کې ډاکټر صاحب دی نثار ډاکټر صاحب هغه چیسټ والا مونږ چې میډیکل کالج کې به ډېره خوږه خبره کوله هغه به وایي زه چې امیر صاحب وینم زموږ تبلیغ چې کوم امیر په هاسټل کې جو ما ته سیروزه رایاده شي او ځینې سړی چې ته وینې بل یو ملګري نوم یې واغست وی دی چې وینم نو ما ته درس قرآن رایاد شي ډېر شی خلق دی داسې چې ته یې وینې تا ته به کرکټ رایاد شي ځکه چې هغه بوجۍ په شا چولي او ټوله شپه ویښ ناستې ولې وایي د نیوزیلینډ د پلاني میچ دی چې چا وګټله او چې سریلنکا فاینل ته ووتو که ونه وتو دلته په دغه کې په فلسطین کې په خلقو باندې اور ورېږي د هغې غم ورسره نه د دې غم یې ورسره دې ته وایي نو هغې ته څه وایي اذا رؤوا ذکر الکرکټ خو اذا رؤوا ذکر الله چې ته د خلقو سره ناستې چې د هغې ان کې دیکھنے سے تمہیں خدا یاد آ جائے د دې وجې نه چې کم کسان دلته سبق وایي او کم کسان دې سره ټچ پاتې کېږي نو هغوی به پال کوي او ړومبنی پهل دا دی چا به د ښو خلقو سره کښېني او د ښو خلقو ړومبنی نښه دا ده اذا رؤوا ذکر الله دویمه نښه یې دا ده جن سے بیٹھ کر آپ کے علم میں اضافہ ہو کله چې وہ گفتگو کرتے ہیں اس سے اس کے علم میں اضافہ ہو ډېر شی خبرې وي چې ما د پلاني نه زده کړې وی دا څنګه وی دا پلاني راته دا خو یاره کوی موږ خو اړو خبر نه دا خو د پلاني ورم نو خلک وایي مړه زموږ د مولا موږ اړو خبر کړي نه یو نو تا ته ډېر غوږ یې قیله چې ته خبر کړی وی دا خره چې دله رالې نو دې وجې نه دویمه کرایټیریا دا ده چې دا خلقو سره به کښېنې چې هغه تا پسې خبره پوه کړي تا ته دغه وښیي او دریم نمبر خبره د هغې نښه دا ده چې د هغې په عمل باندې تا ته آخرت در یاد شي د قیامت هغه منظر ته در یاد شي دا یو ډاکټر صاحب ور دی سوات نو هغه 2 روپۍ په بیل کې فرق و 2 روپۍ بیل نو په 2 روپۍ په هغه ورځو کې هېڅ شی هم نه و دا کم خلق چې که نه 2 روپو والا نو ما ورته یې مېره خو 2 روپیو پکې مونږ کېدو وی نه دا سرکاري شی دی خدای پاک به زمونږ نه تپوس کوي دا قید اعظم زمونږ نه و دا پاکستان هسې نه و رخ کړی نو قید اعظم څه چلو کو هغه خپل دغه ته هغې سړي ته وی اے ډي سي ته موزې وله راوړې وی موزې په څو دي وی په 2 روپۍ دي نو قید اعظم ورته دا خو ډېرې ګرانې نه دي پاکستانی 2 روپۍ باندې په هغه ورځ کې باقي چې وخو لکه د قید اعظم د گورنر جنرل دی او دواړه دا پاکستان نو دا دوه دا مشرقي ورسره مو د هغې گورنر جنرل دی دی ورته وایي یہ تو بہت مہنگے نہیں ہے ناغه ورته اتنے مہنگے نہیں ہے یہ آپ کے شاہ نشان ہے ناغه ورته ان موضوعوں کو واپس کر دو غریب ملک پاکستان کا گورنر جنرل یہ افورڈ نہیں کر سکتا دو سوچو کا نا جن کے دیکھنے سے جن کے عمل سے آپ کو آخرت یاد آ جائے هغه دومره سوچ کوي دومره فکر کوي نو کې دې درې خلقه یې کس تا سره که نه پکار ده چې دا کسان چې دي دې سره بیا کښېنې پاسې چې د خپل شی بچ کړي ګوره دا قرآن زده کول په دې باندې ځان پوه کول دا یو سټپ دی دا به سیو کې ځان سره الا من اتى الله بقلب سلیم جو ساتھ لے آئے لکه برګ زموږ ډېر خلق دی په فارن کې نو هغې هلته پیسې ګټي هغه پیسې ګټل اهم نه دي جو ساتھ لے آئے وہ اهم دی تا ته وایي چېرې زویرې ډېره غټه تنخواه ده خو بس لګوي نو جو بچ گئی نه نو ته بیا څه کوې دې وجې نه یہ اعمال الله کے پاس لے کر جانا ہے او دا به الو وړي چې په دې لارې کې برباد نه شي نو چې کله بربادېږي د دې وجې نه تا ته وایي چې ته به لکه دا ته چې سودا پټي دغه ته مارکیټ ته څوک ولېږې په موټر سایکل باندې بوجۍ راغستی نو هغه بوجۍ به تړي نو الو به یې کور ته رارسوي کوکولا یې پرېښوده نو خلق به راته وایي چې دغه د نارتاو شو دغه د مولۍ خوا غزه ارتاوي شوې ګازرې خوا ارتاوي شوې چې کور ته ځي نو تشه به یې که نه دې وجې نه قد افلح المؤمنون کې تا ته ویلي چې دا بوجۍ دې وتړه څنګه ویلي قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون د مانځه د مزه یې پرې راکاږه نو بیا ورته وایي والذین هم عن اللغو معرضون بې پیدې کارونه به نه کوې نو والذین هم للزکات فاعلون پاکیزګي به اختیار ہے پیسې به دې پاکي بدن به دې پاکي نو بیا ورپسې وایي والذین هم لفروجهم حافظون نو بیا پتا کې 6 ډسپلن دې ته وایي سپریشن اف سیکسز جنډر به یو ځای نه فیمیل اینډ میل به یو ځای نه
د خپل زغه حفاظت پکې په میله کې په واده کې او په میټینګ کې به ښځې نر یو ځای نه لفروجهم حافظون ښځو به بولقه په سر کړي چې بار ته راوځي غټ څادر به یې په سر کړی لفروجهم حافظون او ته به هم د خپل سترګو حفاظت کې نو ورپسې څه وایي والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون وعده به پوره کې اخلاقیاتو د به میچور پرسنالټي به چې کله خبره وکړي چې زه به 9 بجو له غالېګي ته در رسم بیا به ځان رسې بیا په حکم په 9 بجې به یې هلته ریسیو کې لعهدهم د خپل وعده به بیا پوره کې دا میچورټي ده دا ټولې چې خبرې خلاص کړي نو الله بیا مزې د مزې 2 سرونه نه یو یې دې غاړې ته نو ډومبې سو والذین هم فی صلاتهم خاشعون نو اخري وي والذین هم علی صلواتهم دا رسر تاسو ګوره نه دا خو وشو اخر کې چې خلاصي یې اولئک هم المفلحون اولئک هم الوارثون الذين يرثون الفردوس لدينا مخکې چې کمایات هغه بیا مونځ دی ان اسٹارٹ بھی نماز سے اختتام بھی نماز پر مزے پہ کلک رکھا گا چې کله تر مانځه پابندي کېږه نه نو بیا بسته د خپله بوجۍ روغه اوسې هلته د سوي خاشعون هلته ختم په سکو حافظون نو دا به پې راکاږي که نه نو هلو کې نو بیا به د هر سهار تاو شوي هلته چې لاړ شي شاته چې ګورې اوهو چیزونه خو ماره نه دي راوړي نو اپنے ساتھ لے کر جانا ہے دا کوم قرآن چې تاسو ویلی کن دا به ځان سره وه هلته الله ته رسې نو هلته چې وړې ځان سره نو حفاظت پکې نو یو مونږ وی چې تاسو دا کار وکړئ دویم نمبر کار کم د کولو کارونه ته داسې خیم نمبر 100 اقرا آپ پڑھے پڑھنے کے بارے میں په قرآن کې اقرا 2 پیرې پاغې یو صورت کې راغلی اقرا باسم ربک الذی خلق ورپسې شه دی ورپسې بیا اقرا راغی اٹ مینس چې اقرا به ریپیټډي بار بار بوای هر وخت بوای یتلونه تلاوت لفظ دی ته وای کنټینیویشن ته وای دیو جن تاسو خپل حفظان بریدلی چې کله ختم وکړي نو په اخر رکعت کې څه وای بیا الحمد وای بیا د الف لام میم وای بیا د وړومبو رکو پورې خلاصي دا شوکۍ چې خلاصه نه ده نو بس کوی بنه دویم دا چې بس کوی بنه چې کله ووای نو څه به کې ورپسې وحی څه ده قم فانذر وسپاسه کینې بنه چې کینې نو وارننګ مخکې دی خلقو ته به وارننګ ورکې نو د دې چې کم کسان فارغه کېږي نو قم فانذر ګوره اقرا نه پس څه شو قم فانذر خو قوم فانذر ته چې په خلقو پسې ګرځې خلق ستا په خبره عمل نه کوي تر څو پورې چې د خدای امداد د سره نه او د الله امداد به سره الوي قم الليل الا قليلا د شپې به پاسې تهجد به کې دیو جنه 50 سال نه په بره کم کسان چې په مونږ کې دي په دې اوږدو شپو کې چې تهجد نه پاسي نو کله به پاسي قم الليل ضروري دی او ورپسې چې کله قم الليل وشو نو بیا ورپسې چې بیا اخوا پسې بیا نورم لاړ شي نو بیا به ورپسې څه کې هغه چې کم کار ته وکړو نو هغه تا چې کم کار کړی هغه به اوس سر ته رسول غواړي نو هغې دپاره به ته څه کې وایي چې کونو مع الصادقین دا درې خبرې شوې نو بیا دا ده چې دا دین به قایمول غواړي نو ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا دا یو څو ذمهوارۍ شوې نمبر 1 و اقرا نمبر 2 و قم نمبر 3 وہ قم اللیل نمبر 4 وہ کونو مع الصادقین نمبر 5 وہ ان اقیم الدین دا دین به ټول قائمول غواړي ان کله چې ستاره د جماعت دین او د عدالت دین د یونیورسيټي دین د پارلیمنت دین او د بازار دین یو شان چې دا بالو قائمي خو چې کله په جماعت کې ور موږ څومره احتیاط کو فرض کو سړی او 10 وکړو او داغه د پخپې کې یو خز ځای وچ پاتې شو نو تاسو چې د مونږ کېږي نه کېږي دغه سړی دی په عدالتونو کې جماعتي نو د جماعت نه چې بیا د عدالت ته لاړ شي نهلته د خدای قرآن شاته یې ښیي د انګریز قانون د پاسه کو ته حق خبره کوې نو وکیل صاحب ته وایي چې داسې مه وایه بیا به بایلې دا خبره په دې بله طریقه وکړه نو هغه ته په ښه په آرام برداشت کې نو دې ته وایي چې دلته کې ستا کومه رویه ده د دین سره دلته خو زمانه یو ښځ دی وچ پاتې شو زه یې پې بقله راوستم چې ورشه بیا لاړ شه اودس وکړه ستا مون نه کېږي او هلته دومره ځای غټ غار دی په دین کې هغه برداشت کې
نو الله داسې خلق ډېر بدي شي نو څه ورته وایي افتؤمنون ببعض الکتاب تاسو بعضې خبرې په جومات کې منئ وتکفرون ببعض او بعضې خبرې په پارلیمنټ کې نه منئ حتی ټرانسجنډر بل تاسو به خبرې یا نه ټرانسجنډر بل د مولانو په موجودګۍ کې دغه شی پاس شو په کې دا چې کم سړي دا ووي هلک چې زه جینۍ کېږم او هغه نادرا ته لاړ او نادرا ته یې په خپله ووي چې زه داسې فیل کوم چې آی ایم ای ګرل نو هغه نادرا مجبوره دی چې دله به د جینۍ شناختي کارډ رغی چا ولا جوړ کړي چې ما سره په هسپتال کې راشي په سیدو هسپتال کې نو د خو ځان جینۍ کړی دی کارډو سره د جینۍ دی او دی هلک نو زه به یې د جینکو په واټ کې نه داخلوم نو چې زمونږ به دلته اصل جینۍ هم پرته وي او ورس خو خواته به سره د ده بیډي نو دا به د بدکارۍ لار کولاو نه شي نو بیا چې دی په لارې ځي او په ډایو کې ځي او هلته کې سټې کوي نو په هغې باترومونو لیکلي نه وي څه یې لیکلي وي فیمیل امیل نو دی به فیمیل ته ځي که نه باتروم ته دا د بدکارۍ لار په دې ټرانسجنډر بیل کې اوس په دې کې چې په دې کې ډېر شی مولانو یو مشتاق صاحب خبر راوچته کړه او دومره هایلایټ کړه چې د هغې سره هغه شی عدالتي طور بیا چې زموږ یو ډاکټر صاحب عرفان نو غالبا دغه دی هغه چې جج ته هغه دلایل ورکړل چې دا کار څوک کوي دی سایکالوجیکلی ایلی هی از منټلی امپرفیکټ نو جج صاحب خوشحاله شو د سپریم کورټ ویره ډاکټر صاحب مازغه دې راله کوله وکړه په دې دنیا کې ډېر شی لیوني دي چې هغه هلکان دي خو وایي چې موږ جینکۍ وی هغه جینکۍ دی وایي چې موږ هلکان وی چې تا وله دومره اسان کو نو اوس خو به ټول معامله خرابه شي او ټول انجوز د هغو په حق کې دي نو انقیم الدین دې ته وایي چې دغه شی به ټرانسجنډر بل به بیا نه منې نو دې ته وایي دا کارونه تا وکړل چې کله دا کارونه کړو نو الله څه وایي ولا تتفرقوا تفریقه به مکوه یو بل سره ورانه مکوه دی بره لاس کوي دی په زور الله اکبر وایي دی په زور امین وایي دی رفع یدین کوي دی لاسونه دل تک دي دی دل تک دي ما ورته ویل که چې په کوم شي کې اپشن وي کوم شي کې پاسیبلیټیز وي لکه زه دې ځای نه سیدو ته ځمه نو دلته به پخوا ویګنې تلې نو یو به جي ټي ایس و نو یو به د محمد رحمان ګاډی نو خو تلل دي چې په هر ګاډي کې لاړې چا سره چې ډېرې پیسې چې ګاډی دغه به ټیکسي به وکړي چا سره نه جو په ټانګه کې به لاړ شي خو اصل خبره خو تلل دي نو ته اوس په دې دې پرځول لخ کړي دي او هلته چې کوم اصلي خبره وه هغه دې یېره کړې ده دې وجې نه وایي ولا تتفرقو او چې کله وایي تاسو چې وایي کله داسې کوئ نو فما جزاء من یفعل ذلک څوک چې دا ناروا کوي الا خزي فی الحیات الدنیا په دنیا کې به یې شرمو دا امت چې شرمېدلی ګوره دا داسې الفاظ دي چې سړی ویلی نه شي خو په امریکا کې هغې وکیل چې د عافیې کیس و یا بل یو کیس کې هغه دا وویل چې پاکستانی پیسے کے لیے یاد دی رہتا ماں کو بھی بیچ دیتے د دې نه خوا نور شرمي دا ولې الله تا ته ویلو الا خزي فی الحیات الدنیا نو دا زما ستا ذمهواری دي چې دا کارونه به کول غواړي او دی وجه نه که فرض که ته سبق زده کول غواړې د سبق زده کولو دپاره دا ضروري دي چې ته به کوشش کې چې یو ستا نیت اخلاصي اخلاص مقابله یو شی هم نشي کولی که بس دې جومات ته موږ ټول راغلي یو موږ د هغه ځای نه تاسو دې ځای نه راغلي تاسو خبرې دې څه قیمت دی من سلک طریقا یلتمس فیه علما کم خلق چې په لار روانو او په دې پوړو کې راختو او په دې برې غاړې راکوش شو سله راتو چې دلته څه سبق زده کي نو الله به وله څه چلو کی سهل الله به طریقا الی الجنه خدای به وله جنت ته لار اسانه کی الله دې زموږ د ټولو لار اسانه کي کنه دا ګوره ډېره غټه خبره ده دا که حبیب علي صاحب دلته کوي که حبیب النبي صاحب کوي دا ارینجمنټ چې کړی په موږ باندې د دې احسان دی بعضې خلک سړی پوهېږي که نه وایي کله چې دا چڼې بار اواز وکړي وایي وظیفه راوړه خدای وبخه نو 3 کسه پای کې انوالي یو خو هغه بی وي چې هلکو اوسئ ډوډۍ وله اوسئ دې چڼې له انګولې وله اوسئ یو هغه سړی چا چې ګټلي دا خو د دې نه دي که نه دا خمبه چې ډکه ده دا خو چا ځان په دوبۍ کې کړولی دی یا دلته زمینداره کړې شولې کړې وې دا د هغه دي که نه 2 تنه شو دریم چا چې کوکینګ کړی دی چا چې پخلی کړی دی او څلورم چې څوک یې وله وړي نو ګوره په یوه نوړی باندې څو کسه جنت ته لاړل 4 کسه خو وایي داسې ارینجمنټ چې چا وکړو نو په دې 15 کسه جنت ته ځي وی 15 کسه څوک دي وی یو خو دا چراغ یو چې دا وینا کړې ده یو چې دا روټۍ موټۍ تنظیم کوي یو چې څوک د دې باعث دی
کله کله په یو ځای کې یو سړی د هغه د برکت هغه شی روان شي او خدای دې مګه که هغه چېرته ملایات ته لاړ شي یا دغه ته په دې دغه کې واکینډ کې زموږ یو آفیس صاحب دی نو هغه چې کله تلاوت کوي نو هغې سره ډاکټر دی پی ایچ ډي نو هغه په هغې کې ډېر جاړي نو ما هغوی ته ویم یاره چې دی نه نو دا خواني نو هغو ما ته وي یو پېره حج له تللی یا امریکې ته تللی نو نو زموږ د دې پروګرام د انتظام ډېر بیل مهنګ و د یو کس د تلو سره بیایي د دغې سړي د وجې نه نو د هغې سړي به قدر کې دې ته وایي اخلاصي نیت دا ډېر ضروري دی دویم نمبر خبره چې په دې سلسله کې ستا لپاره ډېر ضروري ده او هغه دا چې ته وایې چېرې ما وکړې نو هغه دا چې ستا خوی دې ښیي حسن خلق په قیامت په ورځ باندې چې ټول نه وزني شی دی هغه ښه اخلاق نو هغه دا دی چې ته به نیګیټیو خبره پازیټیو کې هغه سړي ډېر ښکلی مثال ورکړی وی زنانه وه هغې دغه کو بالټی راغستی او د اوبو ډک و په دې کې هغې ته د کچن نه بوی راغی چې څه شی وسو نو هغې خبرې غریبه خو به خود منډې کوي نو بالټۍ خو یې نه شو وړی نو بالټۍ یې دلته کې خو دا منډې کړې او په دغې ساعت کې د بار نه رینګ راغی د ټلی چې وشي جو چې ټلی وشو د کور نارینه شو نه په منډه بار ته ووت نو هلته خو بالټۍ و نو هغه بالټي ته نه کتل نو په بالټي راړتاو شو اوس د دې دوه نتیجې دي دا سړی کو فرض که پازیټیو تھینکینګ خو یو شان به که نیګیټیو وي بل شان به نو دی به د خپلې ښځې ته وایي چې خدای دې کپری والوزه وه ته د بالټي د کېښودو ځای هم نه پېژنې په لارې کې څوک بالټیک دي هغه به ورته کپری والوزه وه خو نه وایي زموږ دا خو هغه به ورته دا وایي که نه چې اول کم کار وکړم تاله پخلی وکړم که ستا بچي سنبال کړم که تاله کچن سنبال کړم که نه تاله ایسري وکړم زه خو هم ټق وچاودم داسې نه شي ویلی او ټیک وایي خو که د دې په ځای دې داسې ووایي چې دا ښځه وایي چې یاره غلطي وه زما وه ځکه چې ما دا بالټۍ دلته په تادې کې کېښود ځکه هلته کې بوی راته نو ما وی چېرته اور ونه لګي او هغه وایي چې نه غلطي زما وه چې ما وی چې یاره په بالټي ته چې زه تلمه نو ما له پکار دي چې ما کتلی وی که نه دومره غټ بالټۍ پروت دی نو که دا خاونه وایي چې زما غلطي وه او ښځه وایي چې زما غلطي وه نو پازیټیو شو که نو اوس بخشی ټیکي نو هغه ډاکټر صاحب چې له ډاکټر صاحب نه نو هغه په پټي کې روانو نه سړي ورته برې نه اواز وکړو وی ولکه ته ړوند دي چې زموږ د میو پرې پټي کې ځي دا می دا فصل نو هغه ته وایي څه وایې نو هغه ورته ته ړوند دی اوس په غوسه کې دی نو دی ورته وایي ته لار نه یې نو هغه ورته وایي خو لیدی مې نه په دې غلطه لار به ولې راتلم ته راته لار وښیه که نه یخ شو دې وجې نه ته سوچ دغه کولی شې شاه اسماعیل شهید دی خلکو چې دا ورځې موندلې که نه دی په پازیټیو تھینکینګ ویلی شاه اسماعیل شهید تقریر کوي نو په دغه کې یو کس راپاسې اوس د پی ټي آی د حکومت چې تېر شوی په دې کې دا خلک ډېر زړور شوی او په دې کې ملا ته کنسل کول خو د چپ لاس کار دی نو هغه شاه اسماعیل شهید په زمانه کې هم څوک و نو هغه ورته وایي ته په زینا پیدا ستا تقریر ته موږ غوږ نه ږدو په جومات کې دننه شاه اسماعیل شهید ګروپ چې دی زموږ په شامولان نه و دا مجاهدینو د دې سره ډېر شی مجاهدینو موږ د خپلو طالبانو ته ټینګېدی شو پخوا چې راوتي نو که ورته ویلی چې وایي نیسئ وایي ډبه وایي نو څه ګرانه خو ورته نه وه شاه اسماعیل شهید څه جواب ورکړو هغه ورته وی ښه وی ګوره زما د مور نکاح چې چا کړی وه سړی ژوندی دی بیا وی چې ځکه مې دایي ډیلیور کړی ما لکه مې دایي په لاس کې چې زه شوی یم هغه هم ژوندی ده او زما د مور نکاح کې دا دوه ګواهان چې هم شته سوچ یې کو لکه هغه فیوز یې کا خبره دورانه خبره یې فقې ته واړوله او دا هغه چې دی حکیم الامت ورته وایي دغه چې یې لیکلی دی بهشت زیور نومې درځي اشرف علي تانوي صاحب او په دغه کې ناست دی په ریل کې نو یو سړي پیسې ښکته دي نو دی ورته وایي دا پیسې دي اوچتې کا نو هغه ورته وایي کیا کہا مولوی جی وی تمہارے یہ پینچے جو ہے نا یہ شریعت کی نگاہ میں غلط ہے نو هغه ورته هغه ځای نه څوک دغه چودري به نو هغه ورته وایي اس نے اس کے جواب میں شریعت کی ماں کو گالی دی چې شریعت مور دیسې دیسې حکم هغه ته خو څه ګرانه نه وه اشرف علی تانوی په ځای رہی چې هغه ته وقارېږي ځان ته وقارېد وی غلطی میری تھی اگر میں یہ نہ کہتا پہلے یہ گناہ کرتا تھا اب یہ کفر کرنے لگا اور یہ میری وجہ سے ته به سړی مونږ وایي په تندر دی یخ شي نو اشرف علي خو په تندر نه یخاو هغه ورته وایي نه ما سره خو ستا غم دی چې ته به جنت ته څنګه ځې چې ستا سره دا غمي نو لومبنۍ خبره خو وه چې ته به نیت خالص کې دویم دا چې ستا خوی ښه پکار دی په دوو څیزونو کې به شومتیا نه کې یو چې کم علم ستا سره به خورې او وی کم سړي ته علم تپوس چا وکړو من سئل عن علم علمه ثم کتمه
پازه کې سړی خبره نه کوي کنه لکه دا وټونه دي اګه په دې کې یو بدمعش سړی او هغه له سکوټ ورکې ته چې مور کوله ځکه چې دله جایز نه دي نو هغه بدمعش تا خلاف کیږي دا خو پوره مقابله ده کنه یا نوکری دله ختمي یا کو تاسو مدرسې هغه له چنده ورکې جواله باندې بندي خو کو فرض کدا تا پټ کړه دا خبر دا ګران کار دی دا به کول غواړي کله الجم یوم القیامت بلجام من النار خدای پاک برته د ور واګیا چینو دا ډیره غلطه خبره ده دیو جن چې کم علم تا ته حاصل شي نو په پولایټ طریقه سره به دا خبره رسې چې سړی ریاکشنری نشي خو چې دا خبر هغه ته ورسي دا پاره طریقه چې انتبه وته رسې ته به کوشش کوي چې دې یو حالات پیدا کې چې هغه خبره خلکو مون نه کاو کنه بارې هغه په دې تاسو بیا جنگي نه زموږ په غرمو ډېر جنگو نو غرمو ته به بار ټول خلک ولاړي نو هلته خو زینه دومره نو په هزار ځای هم ډک شي او وایي چې امام استاد غریب په سوري ولاړي او خلک په غرمو ولاړي کو ته دا چې دن نه وي نو دن نه ساړلي 2 رکعاتو منځله جمعه ته نه راځي بار چا کم غولې پای کې مونځ کوي نو یو کس پسې راغی نو ته هېره په دې جومات کې قیمتي سړی څوک دی وی قیمتي سړی خو امام دی چې مخکې کېږي نو هغه ورته د امام خو په سوري نه دی وی او دی که نه دا د هسپتال خواته جومات و مونږ ته کتل نو دا خو دی که نه نو هغې خلکو ته پخپله وی څه چل وکړو نو وی چې ټول دن نه لاړ شو که نه مونځ به یو ځای وکړو څه په 2 رکعاته باندې څه مل قرآني خو که ته وایي چې دن نه مونځ کو بهر نه کېږي یا سب نه نیغېږي جو هغه خو الټه کېږي په تا پسې نو دیو جنا دا ستا ذمہواری ده چې ته په حکمت سره خبر رسې په دې کې به بخل نه کې او بل به حیا نه کې حیا دې ته وایي چې کوم سټوډنټ ډېر حیا نه کې نه د استاد نه تپوس نه کوي چې تپوس نه کوي جو دې پاتې شي نو د استاد نه به تپوس خامخا کې دیو جنا وایي چې حیا چې دا یو رکاوټ دی په حصول العلم حیا بل ځای مزه کوي خو دلته نه کوي استاد ته تپوس کې هغه سخت تپوس پاتې کې صحابه به تپوس نه جو کولای بعضې نو به چې خدای څوک نانجاړه رالی د بار نه دیحات نه چې به څوک رالم دی به هغه د عمل بالعلم چې کوم شی زده کې پریکټیکلي وکړه من بده بالسلام چا چې په سلام کې ابتدا وکړه نو چې ته چېرته ځې جو اوس بار ته چې وځې چې په خلقو مخ کې کېږه سلام کوه دې وجې نه چې کله کومه خبره وي چې یاره پریکټیکل ما وکړې په څه طریقه نو ته چې دغه وکې د چاته ناکینګ وکې چاته وایي چې مې کم ان سر زه دننه راشم ته څه ایکسپیکټ کوې تا ته به څه وایي یسو راځه که نه خو دا خو ماحول نه دی که نه قرآن کې څه ویلي و وإذا قیل لکم ارجعوا فرجعوا چې تا ته ووایي چې ډونټ کم ان دننه مه راځه نو واپس شه که نه نو دا به اوس پریکټیکلي کول غواړي که نه نو زه خو چې کوم ځای ته ځم نو خلک وایي کم ان نو ما ته دې سړی په کار دی چې ما ته وایي چې مه راځه نو که تا ته چا وایي چې مه راځه نو خوشحالېږه وایي د قرآن په هغه باندې عمل وشو ما وی چېرې ما ته چا وویلې نو هلته یو لیډي ډاکټر دغه و د سکول د جینکو د هلکانو نو هغه مونږ خطا شو نو ما هغې پرنسپل ته مې دننه راتلی شو نو هغه وی نه مې زه شکر دی مې شکر په دې عمل وشو که نه په کار چې تا ته څوک نه وایي ځکه چې هلته وایي وإذا قیل لکم ارجعوا فرجعوا نو عمل په تکې کنه په دې باندې د اشرف علي تنوي صاحب دي چې دي کنه داسې په مفتو کې نه دی رسېدلی دی په ډېر کار کړی نو د آیات وویې یاره په دې خو عمل پکار دی څه دی وانکحوا الایام منکم کونډو له نکاحونه وکئ د وی چې اوس ماله یو کونډه پکار ده چې زه ولې نکاح وکړم جو کونډه هم نه میلاوې ده جو بل څوک نه و جو یې مور یې وه پلار خو یې وفات شوی اوس دی خو خامخا عمل کوي نو مور ته وی یاره یو درخواست کوم وبه نه منې هغې بچي وایه که نه وی چې زه ستا نکاح د چا سره وکړم ځکه چې خدای پاک وایي چې داسې وکړئ زما شوق دی چې دا شی وشوې نو هغې بچي چې ته نه قلارېږې چېرته یو سوالګر یې بار کتلی دی وی راځه تاله واده کو دومره شوق یې د سړي نو علم چې څومره علم وکې عمل پې ډېر زر کوه چې کوم حدیث زده کې سوی مرو اولادکم بالصلاة وهم ابناء 7 سنین چې د 2 کالو شي نو د مانځه وینا ورته وکړئ نو په خپلو بچو کې د 2 کالو بچي ګوره او په څه طریقه ورته وینا کوه چې په دې کې خو ټک بتې مو باسې نو څه وضربوهم علیها وهم ابناء 10 سنین چې د 10 کالو شي نو سپېړه به تمبول غواړي چې په خپلو بچو کې ګوره چې کوم منزله نه تللی او ټک ته وداسه وایي دا هغه ما پوره کوله دې ته وایي په علم باندې عمل او بل اخري خبره چې زه تاسو ته کوم او هغه دا خبره دا ده چې ته به کوشش کې چې کومه خبره ته ووایې هغه بار بار وایه چې یاد شي درته
دیو جنوی من سره ان يحفظ الحديث فليحدث به کمی خبرې چې واورې هغه کورم کوا په حجره کې هم کوا په ماحول کې کوا چې تا ته یاد شي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.